بسم الله الرحمن الرحیم د رنګ روډ باندې او په جی ټی روډ باندې چې سونم د بی آر ټي سټیشن جوړی شوی دی اوس د بی آر ټي چې کله نه په دې باندې روا دی د بی آر ټي یو ښه منصوبه ده په دې باندې د ډیرو خلکو څخه اعتراضات دي او خلک وایي چې په دې کې د پی ټی آی بعضې کسانو کرپشن کړی دی موږ اکثر له دا خبره پر خپل پلیټفارم باندې کوم او زه بار بار وایم چې چا هم کرپشن کړی دی موږ د هغې سره ملګري نه یو راوینیسئ او الټی ځوړند کې په هغې کې زموږ څه کار نشته خو چې کومه ښه منصوبه ده او د وطن ته د خاورې ته چې چا یو ښه منصوبه ورکړې ده موږ د هغې تایید کوو که هغه نیشنل پارټۍ والا ورکړی ده یونیورسټو د کالجونو په شکل کې که مسلم لیګ نون والا ورکړی ده د موټروی په شکل کې دا ټول د اپریشیټ قابل دي او دې ته مونږ همدغه شان ستاینې مونږ کوو او دې ته مونږ په ښه نظر باندې ګورو نو د بی آر ټي سټیشن چې کله نه قایم شول دې سره د یوټرنس چې کوم دي دا په خاص کر په جی ټي روډ باندې ډېر زیات اوږده شول او ډېر زیات فاصله کې شو په رنګ روډ باندې د یوټرنس چې کوم دي دا په ډېره فاصله کې دي او چې ورسره خوا کې کوم سرویسز روډ دي هغه سرویسز روډ باندې اکثر له د مصریانو چې کوم خپلې مصري خانې دي نو هغې ته خپل ګاډي ولاړي په سرویس روډ باندې هم سړی نشي تللی او که سرویس روډ باندې ځیم نو هغې کې هغه بلاکونه داسې لګولي دي چې هغه بلاکونه نه سړی نشي راوړېدی زمونږ دا ملک چې کوم دی دا پسماندم دی غریب هم دی زمونږ دلته د غربت داسې حال دی چې خلکو سره د وړو پیسې نشته او پټرول په انتها باندې ګران دي دا یوټرنس چې څومره اوږده وي کیدای شي چې په دې کې د ټریفک د فلو فرق راځي او کیدای شي چې په دې کې به د ټریفک د حادثاتو د هر څه به فایده پکې وي خو غریب سړی خو په دې کې تباه دی په دې کې خو د موټرسایکل والا غرق دی په دې کې خو د رکشې والا غرق دی په دې کې خو ټکسي والا غرق دی هغه به قصدن عمدن لکه چې څنګه د حلالو لارې بندې شي نو خلک حرامو طرف ته مایل شي همدغه شان هغه په الټه لاس باندې هغه رواني او په دې باندې چې دا کمی اکسیډنټ کیږي د دې د وجې نه چې کم خلک متاثر کیږي ځکه چې پټرول په 250 روپۍ لیټر دی دا اوس د موټرسایکل والا یا د ټکسي والا یا د رکشې والا هغه اوس دا فوټ کولی شي چې هغه 5 کیلومتر 6 کیلومتر د یو یوټرن لپاره دا دونه فاصله دغه کی ټیک ته مونږ یې تایید کوو چې دا به هغوی په ښه سوچ باندې کړي وي خو اوس چې کوم زمونږ د پاکستان حالت دی د پاکستان حالاتو ته هم کتل پکار دي د اقتصادي حالت ته هم کتل پکار دي چې آیا زمونږ دا غریبه طبقه او دا زمونږ د غریبانان رونه دا هغه برداشت کولی شي هغوی دا خبرې په زغملی شي په دې دونه مهنګایۍ په دې دور کې چې مهنګایي په 32% په ریشو باندې روانه ده او پټرول او سی ان جي میلاویږي نه د اتوار د ورځې نه دې خوا په 250 روپۍ لیټر هم په بعضې پمپونو کې اوس هم لا نشته نو پټرولو دا حل دی نو خلکه قصدن عمدن هغې په هغه د یوټرن د وجې نه چې دی په الټه لاس باندې رواني او اکسیډنټ کېږي چې کم کس په صحیح لاس او په صحیح لاره باندې هم رواني هغه ته د الټه طرف نه چې کم کس راشي د هغې اکسیډنټ وشي د هغې اکسیډنټ په دغه کې چې کم نتیجه کې خلکه خدای مکه هغه ډیمیج شي اکسیډنټ کې هغوی لاس پې مات شي یا خدای مکه که هغوی مرګ واقع شي دا څونه غټه سانحه ده بل که چېرته مونږ ته د بار ملکونو مثالونه راکولي کېږي چېرې په بار ملکونو کې همدغه شان دا یوټرنس چې کوم دي دا لرې وي نو د هغې جی پی دغه څونه دی لکه د هغوی فی کس آمدني څونه ده هغه خو دې مونږ ته راښکاره شي بیا که نه او هغه ځای کې د خلکو هغه د زندګۍ معیار څنګه دی مونږ خو غریبانان خلک یو زمونږ خو بېوسي ده دلته نو مونږ دپاره خو داسې قسمه څیزونه چې کوم دي په دې باندې حکام بالا ته سوچ کول پکار دي چې یاره د دې څه الټرنیټ څه داسې بل څه حل روباسي ځکه چې دا که الټه لاس باندې چې دا کم کسان نازي هغوی بل کس ته ووایي دا په کم طرف را روان وي زه دې ووالمه نو هغه په الټه لاس باندې را رواني او بل کس ته وایي چې یاره دا ته په غلط لاس را رواني نو دې خبرو ته د حکام بالا صرف او صرف توجه مبذول کولو دپاره هم دا ویډیو کړه خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان